مدینہ منوره کې اسلامی حکومت او خلافت قائم شو نو نبی علیہ السلام نور بادشاہانو ته خطونه لېږل او د ایمان دعوت ورکاو دعوت د ایمان ورکاو پاره کی نږدې او علاقه وا نجران وتوی په نجران کې د عیسایانو حکومتو نبی علیہ السلام هغه ته د ایمان دعوت د پاره خط ولېګو خط ولېګو چال د خط لاړو نبی علیہ السلام په کې دعوت د توحید لیکلو او د ایمان دعوت ورکړو دا غي چې کوم حاکم او بادشاہ د عیسایانو هغه چې کوم مذهبي مولیانو هغه راوغختل عیسایان مولا تا پاپ وی حسنی جبه کې پاپ وی وتا او چې کوم پکې غټ مولای لکه مفتی صاحب نوغه ته بشپ وی نو هغه راوغختل پاپان راوغختل خط وته پیش کو غټ مولا چې داغي کومو لاټ پادری هغه ته ورلان نکو ورته وی کدا حقی دا سړی خطر علی گله ده او که حق پیغمبري بادشاہ ته وی او به منو فضل جګړو ته اوای تاجت نشته ده او به منو مولیانو مشوره وکړه دا خلانه وی راوته کوز د نوی مولا ومني دا بادشاہ به داغه مرید شي او زمون اړی تړی بس شي خراب شي مولانو بادشاہ ته وی دا سړی په غلطه دی خو موږ سره مناظره وکړو نو کپړ شو نو مړ وکړو او کوول شو نو بیا بس کو بیا بغور کو دا نه چوبې منو بیا بغور کو بادشاہ کسان روان کړل سیاسی مشر وسرومو یو وزیر او مذهبي مولا وسرومو یو عبدالمسیح غلط مولا داغی دا عربی عیسائی شویو او بل د درورو ابو علقمہ نورم کسانو وفدو دی روان شو دا عبدالمسیح کنیوا ابو حارثہ ابن علقمہ او دا بل چو نو کورس ابن علقمہ ابو علقمہ نا کورس ابن علقمہ دا دورونو او دا عربیان عیسایان شیو دای چې پلار باندې تلل نو د کورس په خوایدا دا کشره ورو چې و کورس نو د خپل خوایدا نو د نبی علیہ السلام ته خیره وکړي
چې تعیس محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کړ چې تبادی شي د مناظره لراتلم نو ټکر مې وخوړه د مشرور وته وی ابو حارثه وی غل کینا دا سموایا انه نبی دا حق پیغمبر دی دا خبره مکو دا کورز وته وی چې حق پیغمبر دی بیا مناظره سره کوي وی منه کنه نو ابو حارثه وته وی ولأن هؤلاء الملوك اعطونا اموالا كثيرا دا بادشاہان چې دي دوی موږ له ډیر مالونه راکړي دي واکرمونا او زموږ له اکرام ډیر کوي فلو آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأخذوا منا كل هذه الاشياء کومنګ چې کمندونو په نبی علیہ السلام ایمان راوړو دا ټول برانه والی دا چې کم فیسیلیټیز سہولیات را لرکړي دي دا برانه والی هغه ته صحیح ده چې دوی وفد راغی دیلا جامع باندې بدلولې او کرسی دا لاړو او په نبی علیہ السلام ایمان راوړو ورته وی کوته مناظره وي هغه ایمان راوړو دیرال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بحث کو خبره وته وکړه وتوی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته زمونږ په کتاب کې ابن الله ویلی دي تاسو څنګه داغه ګستاخی کوئ او هغه تعبد وای او هغه محتاج غنئ هغه ته ابن الله ویلی دي او دویم هغه د لوی معجزو د کرامتونو خاوند مړوي ژوند دي کول برګیان به خکول دا غټ کارونه به کول او دریم به پلار پیدا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د جواب د پاره د سورۃ ال عمران اولنی اتیا آیاتونه رالل چې دا جواب ولا ورکا د نصاراو د غلطو نظریاتو او دا غید غلطو عقیدو رد هغه دی صورت په تفصیل کړه ده د دې وجنه دا صورت چې ده دا د عیسایت پرد کې ډېر لوی اهمیت لري او د اسلام د پاره په اوسنی وخت کې لوی خطر چې دا په باطل دینونو کې عیسایت ته یهود سازشونه کوي او يهودیت ته کم خلق را بلی او عیسایان سازشونه هم کوي او خلق عیسایان کوي هم او مستقل د عیسایت د بار تنظیمونه دي کار کوي تقریبا د سن 96-98 د سروے مطابق انوار هاشمی یو سړی د کتابی لیکل دی دا هغه وخت د سروے مطابق په پاکستان او په هندستان کې په افغانستان کې 35,000 تنظیمونه دي چې هغه د عیسایت د پاره کار کوي 35,000 تنظیمونه دي چې هغه د عیسایت د پاره کار کوي هندستان ته چې د امارت د خلافت اسلامی او د حکومت اسلامی د ړنګولو د پاره راغلیو نو عیسایان راغلیو په 1820 واوشا کې د برطانیي او وفد
هندوستان تراغي د تجارتی قافلی په نوم باندې او هغه له نوم کې خو ایسٹ ویسٹ انډیا کمپنی تجارتی کمپنی په نوم باندې رالل ځان سره مولان راوستل پادریان ځان سره راوستل او غیب د عیسایت پرچار کو چې کومه د خارونو نه لري علاقه وي او علما بکینو په باغی کې به خلق عیسایان کول او د اسلامی خلافت د بادشاہت چې وو د مسلمانانو په هندوستان باندې تقریبا زر کال اسلامی حکومت پاتې شوه دی سلطان محمود غزنوی رحمه الله تعالی هندوستان فتح کړو او هغه به حمله کوله د خراسان نه د افغانستان نه او هغه هندوستان فتح کړی دی په دې علاقو ټولو باندې هغه تل دی او دا علاقې ټولې د هندوانو نه فتح کړی دي او په هندوستاني د محمد ابن قاسم رحمه الله تعالی نه رستو اسلامی نظام قائم کړی دی اول محمد ابن قاسم رحمه الله تعالی اسلامی دعوت په مهم راغلو بیا تر څو وخت پورې اسلامی حکومتو خو بیا هندوانو مسلمانانو سره ډیر ظلمونه وکړل او مسلمانان ډیر شهیدان کړل حلال کړل ډیر ظلمونه وکړل په ملتان کې قرامته فرقه پیدا شو هغه د مسلمانانو ډیره خونریزي وکړه او ورسره نورو نو بیا چې کمدنو د هندوانو راج شو اسلامی حکومت ختم شو بیا محمود غزنوی رحمه الله تقریبا په 8 صدای عیسوی کې اسلامی امارت قائم کو په دې علاقه باندې او تر تقریبا 1820 خواوشا پورې اسلامی امارت په دې زر کاله اسلامی حکومت پاتې شوی دی بیا انګريز یو عیسایان چې د برتانیې هغه چې کمندونو رالل د ملکه الزبت دا غي د قیادت د لاندې د هندوستان د فتح کولو لپاره خو د تجارتی قافلې په نوم راغلي او عیسایت خورو لوی داستان دی پادریان راوستیو او غیب دعوتونه ورکول تر دې پوری کړیو چې نسخه د قران مجید به غستلې او پندونه وېډه کول او سین ته وېړه کول دریاب ته سمندر ته زنو هدو باندې عیسایان نوکران شو هغه بیا دا چلونه کول وړي وړي صوبې هغه خرابولې او هغه باغیان کولو د بادشاہ خلاف را پاسول او کولې د غشان نو سیاسی حمله هم کوله او مذهبي حمله هم کوله مذهبي حمله وا د عیسایت دعوت ورکول پای کې غټ مولا او فندر چې وو نو هغه جلسه مقرر کړه او ویل به چې زما په قران اعتراضات دي د قران عربي غلطه ده دا د الله نه دی په دې زما اعتراضات دي نو وی په سورته فاتحه میں 165 اعتراضات دي مولیان وی داس مصیبت ته دغه جواب کول غواړي چې غلې شي مولانا رحمت الله کیرانوی رحمه الله تعالی هغه عالمانو ته وی زبې جواب وکړو هغه هم لوی عالم او مسکری سره د عیسایانو خلاف د انګريز خلاف چې په هندستان کې جنگ کو نو داغي کمانډ به هم کو او سره لوی عالم نو پندر سره مناظره کې خدا پندر اعتراضونه وکړل او سو
مولانا کیرانوی رحم الله پاسه او دته وی چې دا ستا حماقت ته دا ستا به وقفتیا ده او د یو اعتراض جواب وکړو پندر لا جواب شو انګريز خورکړه چې دا دواړه چې دي د دوی په ملک افراد تفریق ورای دوی بدر کول غواړي شړل غواړي نو هغه وی چې مولانا کیرانوی به ملکو او فندر به بل ځای کارو کی مولانا کیرانوی مشتهاری مجرم شو او فندر هغه خپل کار کو پټ پټ فندر او تخته لاړو مولانا کیرانوی باندې چاپاو لګیدا هغه کلیوال وته وی مولانا پریګدی دی نه مون خدای پناه درکو پانګریس ته پته لګیدلې د چاپ دی کلی کې وی راغی در باندې چاپا لګی نو کله به هم خراب کی او تاب هم خراب کی زمونږ یو مشوره وره کما نه هغه ته بالکل وی دی خوا کی کلی تلاړ شبلتا او بستا بندوبس من کړل خو تو ورشه مولانا کیرانوی لاړه کلی ته خلکو ورته وی سید ترالی او چې مونږ درته سوایو هغه وکای هغه ته وی سیدا وی لور والا او خیتری با ورشه واخره با او لور والا مولانا لاړ د زمیدارو پټکه وو او اخیره ول دا انګريز دستار اعلی او مولانا کیرانوی وی چې هغه با د اس پونه چې کم کانه او تختید زبا په ولګیدلم پیدا سما سره خوا کی روانو هغه د صفات او چې کیرانوی واخری وی هغه پیجندنه او مجرم وو نو مولانا کیرانوی ما ته قتل او دا تیر شو لاړل په ماته کلیوالو وی چې اوس په د دې جاسوسانی او کپته ته لګیدا نو بیا در باندې حمله کوي خو خوا کې دا بل کله دی ته دې تور شستا حفاظت پالتو شي مولانا چې ال تلاړ چاپه په لګیدا دا الله مددو تور تیار رااله تپک شوا بالکل او سول جپړ او سیلې رالل پاغي کې مولانا کیرانوی رحم الله وو ته د سمندر غاړه تلاړ کیشته کې کېناست او بیت الله شریف ته حرم تلاړو ال تلاړو خلافت عثمانیه په ترکو کې نو التا پندر د التا تلو ترکی تا نو ترکی کې د مناظره چیلنجونه ورکول نو بادشاہ سلطان چې وو نو حرم شریف بیت الله د ترکو د خلافت د لاندې ولا بغاوت لا نو شوه التا نه خاص راولېګو او وی ویل وی مونږ له عالم راکې دلته عیسایان دی اعتراضونه کوي مولانا کیرانوی ناستو علماء په مجلس کې چې دا ویل مولانا کیرانوی عالم ته وی گورنر صاحب ته ماولېږي وی په ماولېږي سلطان ته وای چې موږ معلم درلیګو خو په دې شرط چې عالم بخاینا بس اجتماع کې دې چې کمندونو اعتراض وکي کسوکی جواب ورکي کسوکی نه ورکي هغه وته سیدا مولانا کیرانوی ترکو تلاړ چلاړو نو الته د دریاب په غاړه د سمندر غاړه ته مناظره منعقد شو لوی خلق راغی چې د اسلام خلاف اعتراضات کیږي او څوک په جواب ورکي که ورنه کی چې کله پندر پاس ډیر په شان او شوکت سره هغه چې دلته خو کیرانوی نشته کنه نو اعتراضونه وکړل مولانا کیرانوی د پردې نه اخواو او پرده لري کړه توخه او کو لګرامخ کې شو چې څنګه رامخ کې شو د پندر ولید چې دا کیرانوی راغله ده نو زما او 10 ماتو موي ته او 10 ټینګي انو زما او 10 ماتو دریاب په غاړه د دریاب د پاسه باترومونو جوړ شو او هغه تلاړو سمندر ته او دانګل خودکشي وکړه او ځان تباہ کو مولانا کیرانوی ته عالمانو وی الله د علم درکړه د نصرانیت خلاف نو لیکلو کا
دا غډیر باسونه شیو نصارا او سرا نو دا مرتب کا ویلی کا مولانا کیرانوی رحمه الله یو کتاب لیکو اظهار الحق الصریح دا کتاب یو لیکو پدې کې اصول د نصرانیت راغستل او غیرت کړل او دویم کتاب یو لیکو دو جلدا ازاله الاوهام دا اظهار الحق الصریح چې ده دا عربو چاپ کړل دی اوس یو عرب چاپ کوي او خرول ورکوي مفتی ورکوي او اختصارونه هم شوي دي په اردو کې ترجمه هم شوي دي ډیر خدمت اغیر دی کتاب کوي مفتی هم ورکوي تفصیلی هم چاپ کړل دی مختصر هم چاپ کړل دی او تفصیلی چې دی نو په سلور جلد کې دی او اجمالی یو په دو جلد کې دی یو په یو جلد کې دی او اردو ترجمه هم په یو جلد کې شته او دویم کتاب مولانا کیرانوی په هندستان کې ولیکو په هندستان کې او داغي نوم د ازاله الاوهام دا فارسی کې لیکل او اردو ته ترجمه ده دو جلد کې ملاويږي ازاله الاوهام هغه کې د مولانا کیرانوی د ځنې حالات په ابتدا کې لیکلي دي هغه اصول د نصرانیت هغه رد کړی دي او دای په اقتدا د امام ابن تیمیه رحمه الله تعالی کی کړی دي په دې موضوع د حافظ ابن تیمیه رحمه الله تعالی کتاب دی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح بهترین کتاب دی پاغي په مقدمه کې اصول د نصرانیت رد کړی دي او د علامہ آلوسین وسی هغه چې کمندنو اختصار کړل دی د الجواب الفصیح په نوم باندې د الجواب الفصیح په نوم باندې د امام ابن تیمیه رحم الله کتاب هغه مختصر کړی دی د نصرانیت موضوع په اوس وخت کې ډیر اهمه ده او ډیر زیات پرچار په دې نت کې اومغه کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پاک صافي کنزلی او په دا میشن اسپیټالونه چې کوم دي نو په دې کې باقاعده د انجیل تعلیم کیږي مازیګر کې ټول مریضانو ته ټیکسلا کې چې کوم دی یا کوړی کې چې کوم دی چې کوم مریضان داخلي هغه ته د انجیل تعلیم کیږي او انجیل ورکي باقاعده چینل چلی د ریډیو د نصرانیت چې کوم نه د دعوت د پاره او انجیو چې دي نو هغه مختلف مشنونه لري یو پکې د التنصیر هغه چې کمنو نصارا کول او پمپلیټ خرڅي او شایع کوي هغه ور کوي د نصاراو یو اصل هغه داو چې غوړه دین نصرانیت ته الله تخوخ دین هغه نصرانیت ته د دې جواب په 19 آیات کې کوي ان الدین عند الله الاسلام ان الدین عند الله الاسلام دویم اصل لاغی دادی چې تسلیث ثابت ته عقلا او نقلا خدایان دری دي او دا عقل موي او نقل موي د دې جواب په یو 50م کې کوي ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم عیسی دعوت د وحدانیت او تاسو چې کومونو تسلیث له دعوت ورکوي دریم کتب الہیه زمونږ د دین توثیق کوي درې مسلې داو کتب الہیه زمونږ د دین توثیق کوي آسمانی کتابونه وایي چې نصرانیت حق دی سلور شپیتم کې داغي جواب کی قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله کتب الہیه د توحید خدمت کی سلورم اصل داو چې عیسی علیہ السلام عام پیغمبر دی او نبی علیہ السلام عرب ولدی نبی علیہ السلام صرف عرب ولا پیغمبر دی دای پنځه مسلو چې
چې عیسی علیہ السلام نبی علیہ السلام صرف عرب ولده یو اتیایم کې داغي جواب وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ نبی علیہ السلام ټول پیغمبر دی پنځم اصل داو چې موږ موحدین یو او تاسو موږ ته مشرکان وایي موږ موحدین یو او تاسو موږ ته مشرکان وایي د دې جواب قران کریم سورته مائده کې کې درې آیات کې وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه شپږم اصل داو عیسی ټولې دنیا له پیغمبر دی عیسی علیہ السلام د ټولې دنیا پیغمبر دی د دې جواب 49 کې کوي ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اوسانه د عیسایت ډانچا دا په دوه خبر ولاړه ده یو په تسلیث او بل په کفاره باندې په تسلیث باندې او په کفاره باندې تسلیث پدای کی یو سړی راځته چې دا غنوم خپل نومي شادلو او چې عیسایانو تلاړ دا غنوم پولس شو او په اوسنۍ جبه کې دا غنوم سینټ پال لې اوسنی عیسایت کې هغه په سینټ پال یادېږي خپل نوم شادلو يهوديو او لړ عیسایت د عیسایت دروانولو د لپاره قبول کو لوی واقع ده د عیسایت دروانولو د لپاره قبول کو پاغي کې عقیده او ډلې جوړ کړي ال تینم پولسو او اوس وخت کې دا غي چې کم دنو سینټ پال په نوم باندې یادېږي او اوس چې د کلیسا خدمت کوي نو رومن کیتولک چرچ هغه کوي هغه چې کم دنو دا پرچارونه کوي او دا ډلې تنظیمونه هغه خوري رومن کیتولک چرچ او د جمهوریت بنیاد هغه عیسایانو یې خو پسن 712 عیسوی کې په فرانس کې د 712 نه 715 پورې یو انقلاب راغلو پروتستانت چرچ وته وي او پروتستانت فرقه احتجاجي فرقه په عیسایانو کې هغه چې کمونو احتجاج کړو او بیا غي بنیاد کې خودو د جمهوریت او د اکثریت داغه په فرانس کې چې کله عیسایانو غټ انقلاب راغی دا لوی داستان دی چې کله يهودو هغه بنکاری کوله او عیسایان د قرضې د لاندې شو او بیا غي احتجاج کو او هغه احتجاجي فرقه یو بنیاد کې خود د اکثریت داوم چې کمندونو هغه کړي هغه دا بنیاد خده نو مذهبي دا غي مذهب چې دی هغه په تسلیث او په کفاری ولاړ دی او دا غي سیاست چې دی دا په جمهوریت ولاړ دی هغه په دیموکراسي او په جمهوریت باندې ولاړ دی پاغه باندې ولاړ دی قران مجید به د تسلیث عمرت کوي او د کفاره په عجیب انداز د کفاره مطلب دا دی چې عیسی علی السلام زمونږ د پاره قرباني ورکړی دا کوم هر سکو نو دا مونږ له جایز دي د دې وجنه په عیسایانو کې د ګناه شرح ډیره زیاته ده تر دې چې په کلیسا کې دا غي چې کوم مذهبي ځای دی کلیسا او چرچ پاغي کې انتهایی زیات ګناونه کیږي شرابونه زناګانی هغه وی به زمونږ د پاره عیسی علی السلام قرباني ورکړی دا هغه به مون خلاصي رساله چاپ کی پښتو کې چاپ کړي وي په سور لیکلو باندې چې بالاکوټ کې زلزلہ وشو
نو تقسیمولې خلاصون هغه ور کوي داغي نومو خلاصون هغه ور کوي چې عیسی علی السلام خلاصون ور کوي دا کفاری عقیده باندې یوی جنای عیسایړي جنای هغه د مسلمانانو د عیسایانو مناظره منعقد کړي و په اندلس کې بغرناطه کې پاغي کې مناظره مقرر کړي و اجینه په پارک کې ناستا مسلمانانو ناستو بس یو بل سره روان شو وته چې تاسو دین غلط نه مسلمانانو ته دی وته تاسو د کفاره په عقیده خبرو شو وی بحث کوو هغه جنای هغه خپل داستان په خپل لیکل دي او بیا هغه مسلمانه شوی دا او داغي کتاب نوم دی عذابیلا داغي جنای نوم عذابیلا او داغه خپل لیکل کړی دی دا اردو ته ترجمه شوی دی عذابیلا داغي کتاب نوم دی پای کې ډیر بهترین معلومات دي د عیسایت باره کې هم او د کفاره عقیده باره کې هم د کفاره د عقیده په تردید کې پای کې ډیر معلومات دي دا صورت چې ده د عیسایت جوړه غوسي دا غیر ټول اصول هغه چې کمندونو رد کړي د شمړو ژوندو په سم کېګا دا دشمنانو مو پیژنه دا ویخ لرازي او د سړی جوړه غوسي او دا د اسلام چې کمندونو دشمنان دي د اسلام دشمنان دي زمونږ د حیا دشمنان دي زمونږ د عزت دشمنان دي او زمونږ چې کمندونو د ملک د سیاست دشمنان دي او زمونږ د مذهب او د ایمان دشمنان دي او دومره په طریقو سره کار کوي چې کمندونو په مونږ کې راخواري شوی دي په مختلفو طریقو سره کوي او د عیسایانو نه نالي دا کار د مسلمانانو نه لي مسلمانانو نه دا کار چې کمندونو ولي ځان خلقته تی په غو کې ودی